السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو دوه خواږه سکه ورونه د ماشومانو په سر باندې وران شوي دي، یو بل یې ایښي دي. عزتمنو دواړه یعنې مړه دي. راځئ مینوالو موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګټلئ هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو وروسته ته بېګناه کتنه کېږي چې نن یو ځل بیا عزتمنو څنګه په هاریپور کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده. د یو نواز نوم دی، د بل محمد ریاض نوم دی. عزتمنو د یو عمر 50 کاله دی، د بل 40 کاله دی. عزتمنو دوی دواړه مسافرو په مسافرۍ کې ټیم تېر کړی، دواړه یعنې په شریکه خپله په سلا باندې خپل ملک ته خپل کلي ته په چوټۍ باندې راغلي او ښه په خوشحالۍ باندې. خو عزتمنو داسې جنګ چې هر کله مخې ته راځي یا د ښځو د لاسه یا د ماشومانو د لاسه راشي، نو داسې خواږه ورونه خپلو کې یو بل نه جدا کړي. خو مینوالو داسې دوی دواړه داسې جدا کړ چې ټول عمري جدا شول، چې د خپلو ښځو بچو نه هم جدا شول او د مور او پلار نه هم جدا شول او د ځان نه هم جدا شول. عزتمنو چې دوی څنګه عزتمنو چې په راغلي دی په کور کې ماشومانو جنګ کړی دی، ښځې د ماشومې نه څپې رایستې ده. مینوال دا ښځه راغلې ده خپل خاوند ته ویلې دي، نو خاوند ورته ویلې خیر دی، خو ښځې ورته پیغور ورکړی، ورته ویل چې دا ته څنګه سړی چې د خپل د بچو خیر نه ساتي او نه د خپلو بچو بدله اخیستی شي. مینوالو دلته غوسه ورغلې ده، راپاڅېدلی دی، خپل ورور سره جنګ اچولی دی. یعنې دغسې چې راپاڅېدلی دی نو خپل بابین یې څپې راپورته کړې ده، چې څپې راته پورته کړې ده، نو د هغې نه بعد عزتمنو هغه په لشت هم تللې ده، خپل خاوند ته ویلې دي مینوالو. نو د ماشومانو په سر باندې دواړه ورونه په جنګ باندې شول، دواړه تومانچې راواخیستې او یو بل یې وویشتل. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله مو د ښځو په خبرو کې راځئ، مو د ماشومانو په سر باندې چا سره جنګ جګړې کوئ. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.